تیمم طریقه الله پاک ذکر کوي تفصیلا پکې ډېر دی خو صرف تا یو څو خبرې پکې کوم اولنۍ خبره ده په هغه صورت کې چې په کوم صورت کې د انسان عذر پیښ شي عذرونه الله ذکر کړي و ان کنتم مرضى یو سړی مریض شو بعضې ته اوس پیره ما ته ډېر خبرې راغلې مسایل راغل یو کس ته ټلیفون وکړو لوس یې مات یاره قاري صاحب محترم ما لوس مات دی نو زه به غسل څنګه کوم فرض لمانځه ته پوره هغه به څنګه کوم نو دا خبره یاد ولرئ چې کوم ټیم کې داسې مرض چې د هغې سره اودس نه کېږي معنا داسې اجزا لوس مات شو نو لوس ماتېدو سره تو باندې تیمم نه دی تو باندې غسل هم شته دی او تو باندې اودس هم شته مقصد دا دی چې یو لوس دی مات دی په بل لوس وروتی خولې ته اوبه واچوه سنګو ته اوبه واچوه همدارقم اودس پې ټول کېږي غسل کې دا یو لوس دی دا لږ محفوظ وساته به که یا ټول لوند کړي په ده باندې اخري کې مسح وکړه نو ټیک یا داسې انسان داسې اجزا ته بیماري ولګېږي چې هغه د نور بدن ورسره لندېږي لندوي نو دا ورسره لندېږي او د سره مرض زیاتېږي نو په دغه ټایم کې بیا تیمم کول جایز دی یا په سفر باندې و په سفر کې اوبه نه میلوي دي اوبه نه وي او سفر هغه ته تلوړې نو په هغه ټایم کې بیا تیمم وکړه ټیک شو یا په داسې ټایم کې چې هغه یو داسې وخت راغی یو داسې ټایم راغی چې په هغه کې ته مثال کې غسل کوې یا چې کوم دی یو زوی کې داسې راغلی چې په هغه زوی کې ته مثال غسل کوې نو تو باندې د الزام خطره ده چې تو باندې زناکاري الزام ولګېږي نو مړدېږي نو په دغه ټایم کې بیا تیمم وکړو پیسو ګټي اوس تیمم کوې څنګه نو تیمم اسانه طریقه ده که په هغه ټایم کې خوره وه خو ټیک ته خوره نه وه په تیږه هم کېږي په هر شي باندې کېږي او که دومره چې نه و نو بیا کپړه باندې چې کوم دی کولی شي خو لکه خوري نه وي نو ځمکې له یو غراب بېر کړي نو دغه ځای نه ونیسه تر دغه ځای پرېږده مخ خو بیا شروع وکړي که په اودس کې کوي او دویم اول ښي لاس داسې پکې وکړي او بیا به یې داسې شي بعضې خلکو پکې راوښتي خو به هره داسې به یې وکړي بس ختم دا د تیمم طریقه ده دوه ضربونه وهل امسحوا بوجوهکم وایدیکم په لاسونو باندې او سره په مخ باندې په ده باندې به دا لاسونه رکو کړي تیمم وشو خو په جنازه کې کول پکار دي ځکه جنازه کې اوبو ته احتیاط ډېر نه وي نو په هغه ټایم کې جنازه